ډېرو محترمو مسلمانانو نن یو داسې زبردسته مونځ درته ښیمه، داسې حاجت روا مونځ درته ښیمه، کو په ناستې کې کو په ولاړې کې کو په هر حال کې او کو نر یې او کو ښځه وي، یعنې کو سړی او کو نارینه یې او کو زنانه یې او کو بوډه یې او کو ځوان یې، خو چې زما غږ اورئ زما اواز در رسي تاسو ته، نو انشاءالله داسې به ستاسو په دې 2 رکعاتو نفلو کې الله تعالی دومره قوت کیدي چې الله تعالی په عرش معلی کې به ستاسو الله تعالی اواز اوري او حاجت به م الله تعالی پوره کوي. ګوره نن سبا خو د موبایلو زمانه ده که نه، لکه زه دلته ناست یم پاکستان کې وی په خپل کور کې او تاسو ته زما غږ دغلته در رسي، نو دا الله تعالی یو داسې ذریعه جوړه کړې، الله تعالی انسانانو له عقل ورکړی، سوچ یې ورکړی چې هغوی یو داسې څیز ایجاد کو چې یعنې بلې دنیا ته هم د هغې هر څه څیزونه ځي او غږونه ځي او یعنې ویډیوګانې ځي. نو الله تعالی محترمو د دې شا کې یو رګ دی، د هغې نه هم الله تعالی فرمایي چې انسان ته زه نږدې یم. الله تعالی موږ ته ډېر زیات نږدې دی. مونږ خو وایو چې الله تعالی په عرش معلی باندې استوا دی، خو د خپل شان موافق، خو لیکن الله تعالی په هر یو څیز باندې پوهه دی، علیم بذات الصدور دی. ستا چې کوم حاجت دی الله تعالی په دې پوهه دی چې د پلانکی جینۍ پلانکي هلک دا حاجتونه دي، خو د دې شاته چې کوم پس منظر دی محترمو، نو د هغې هم الله تعالی ته فتره چې دا جینۍ کم مینه غواړي، کم محبت غواړي، یا کم رشته غواړي، یا کم قرض وغیره یعنې ادا کول غواړي، یا نور څه مسلې دي تاسو حاجتونو ته، نو په هغې الله تعالی د هغې پس منظر باندې هم الله تعالی خبره چې مخکې به په دې کې څه کیږي. صحیح شوه که نه؟ موږ خو صرف دا غواړو چې الله تعالی دا حاجت مې دی دا به خامخا ماله راکړي. لکه ډېرې کارته ما سره ډېرې خویندې رابطه کوي په کمنټ کې یا داسې واټساپ باندې چې پلانکی هلک مې خوښ دی او بس دا چې ما خامخا وکړي. نو موږ یو څیز پسې ګوره انخلو نه، ضد نه کوو، ضد الله تعالی ته خپل ځان حواله کو، خو ته یو 2-3 کارونه په اهتمام سره کوه او الله تعالی ته خپل ځان حواله که. الله تعالی ګوره مور او پلار په بچي څومره خفه کېږي، د هغه دپاره ښه رشته هم ګوري، ښه ځای هم ورله ګوري، د هغه دپاره ښه کور هم سازول غواړي، د هغه دپاره ښه مستقبل هم لیدل غواړي چې دا یو مور ده یو پلار دی چې دا الله تعالی تخلیق کړي دي، پیدا کړي دي او د خټې نه پیدا کړي، من نطفتن نطفې نه پیدا کړي. نو چې د هغې خالق چې دغه مور او پلار هم تعالی پیدا کړي، نو الله تعالی به ستا دپاره بهتره خبره نه ګوري. لهذا ضدونه پرېږدئ، خپل خواهشاتو باندې مه ځئ چې بس دا څیز به خامخا ماته میلاویږي، دې دپاره زه وظایف کوم، او بلکې ډېرو وظایفو سره او ډېرو سوچونو فکرونو سره انسان دماغ خرابېږي. نو ډېر وظایف هم تاسو مه کوئ چې بس تاسو لګې شپه ورځ او بس یو ورځ هم ساس کړې نوې وظیفه راځي او بس تاسو یې کوئ. کوم وظیفه ستا د حاجت یعنې موافق ته هغه وظیفه وکړه، هغه سر ته ورسوه بیا بله شروع کړه. خیر دی، هغه سر ته ورسوه بیا بله شروع کړه. داسې مه کوه چې یو دې نه کړي بس غرض بله دې شروع کړي، یعنې یو نوړی دې په خوله کې چقې او بله دې تېره کړې دې نه بله ورمنډې نو خوله به دې ډکه شي، مرای کې به دې روټۍ ونښلي. نو داسې طریقه مه کوئ. لهذا یو عمل تاسو سر ته ورسوئ، هغې نه پس تاسو کوئ. اوس تاسو کوئ چې موږ الله تعالی ته ځان حواله کوو، نو بیا زر ته طریقه هم الله تعالی به ستاسو بهترین همدرد شي، الله تعالی بهترین ستاسو کارساز جوړ شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو هغه مسافر کوم چې بهر هیوادونو کې د الله تعالی ټولو مسافرو ته ډېرې خوشحالۍ کامیابۍ ورکړي، د دواړو جهانونو په خوشحالو هم الله تعالی خوشحاله کړه، د دواړو جهانونو د ناکامو نه مصیبتونو آفتونو نه الله تعالی ټولو ساته. ډېرو محترم مسلمانانو زمونږ 2 رکعاته صلات حاجت مونځ چې داسې مونځ د محترمو چې الله تعالی ورسره د انسان ټول حاجتونه پوره کوي. خو حاجت به د الله تعالی پوره کوي کم چې ستا په تقدیر او قسمت کې دی، حاجت به دې پوره کېږي کم کې چې ستا خیر دی، کم کې چې ستا خوشحالي ده، حاجت به دې الله تعالی پوره کوي. اوس که یو انسان وایي چې بس زه الله ته ځان حواله کوم او صرف مونځ به کوم، روژه به نیسم، حج زکات او عبادت به کوم، الله تعالی ته ځان حواله کوم، الله تعالی ظالم نه دی. موږ په خپله ظالمان یو، موږ په خپل نفس هم ظلم کو، په خپل بدن هم ظلم کو، په خپل ځان هم کو. الله تعالی په خپله فرمایي چې ما په خپل ځان باندې ظلم حرام کړ.
نافرمانیان دي د الله تعالی هغه ټول ګناهونه پرېږدوئ. دویم دا ټول نیک کارونه شروع کړئ، څومره چې نیک کارونه دي ټول شروع کړئ. دریم دا خپل الله تعالی د ځان وسپارئ، الله ته زما ښه کارساز یې، ته زما وکیل یې، الله بس ته زما په خپله فیصله وکړي، زه هېڅ هم نه کوم، الله بس ته زما فیصله وکړي. دریم دا چې دا 2 رکعته مونځ وکړه انشاءالله او الله تعالی ته په سجده باندې سر کېږدوه او الله تعالی نه وغواړه، سر به چوتی نه، سر ومږه، پوزه ومږه په ځمکه پسې، سترګو نه اوښکې توی کړه الله تعالی ته. دغه اوښکې به انشاءالله ستا دپاره د زندګۍ بهترینه نمونه وګرځي، دغه سجده به الله تعالی ستا دپاره بهترینه نمونه. ګوره صحابو ته چې کله مونځ میلاو شو که نه، یعنې دا مونځ تحفه دی، د مونځ د مؤمنانو دپاره تحفه ده د الله تعالی د سېړه. نو چې کله تحفه یو چاته میلاو شي، نو دغه صحابو ته چې کله د مونځ اعلان وشو چې مونځ الله تعالی، نو هغوی دومره خوشحاله شو، بل ته یې زیر ورکړه چې موږ ته د الله تعالی د ذات نه د غوښتلو یو ذریعه میلاو شوه. صحیح شو که نه؟ ګوره وظایف هم ذریعه ده، دعاګانې هم ذریعه ده، خو دا مونځ یو براه راست ذریعه ده. لکه ته چې براه راست د الله تعالی سره خبرې کوې او الله تعالی ته براه راست، یعنې مثال په طور ټلیفون وکړي چې الله دا مسله مې ختمه کړه. صحیح شو که نه؟ الله تعالی ستا دا خبرې اوري. اوس د الله تعالی ستا د کار کې خیر ګوري، خیر دې شته کو نشته، ضد مه کوه د کار کې به دې الا زه کو خیر نه یم زه به درله پکې خیر واچوم، کو ستا پکې شر وي زه به درله شر ختم کړم. لهذا یو څیز ته مه ګورئ، دې کار کې به د خیر نه وي، کو دې کار کې د خیر دی لیټ دې وشي، کو لیټ کېږي خیر دی شر پکې نه وي. نو دغه رنګې دا تمامې مسلې دي. نو 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوم په دې حضر وحه صورت الله محمد کافي شریف الله اکبر. روزانه دا صلات حاجت مونځ د ماخوستن مونځ نه پس کوئ، د هر ټایم کوئ. 2 رکعته صلات حاجت مونځ د خپلو حاجتونو دپاره شروع کړئ. او که تهجد مو سره وکړو نو بیا به ډېره زیات بهتره وي او الله تعالی نه براه راز غواړه، او دا یقین کوه چې الله تعالی موري معیني او زما دا حاجت په الله تعالی پوره کوي. د مونځ نه بهترینه وظیفه بله نشته دی. محترم مسلمانانو، تاسو ته هم وي چې نور وظایف ګرځي را ګرځي چې الله یې قبلي او که نه یې قبلي اخلاص پکې شته او که نشته دی، موږ په صحیح طریقې سره کړي دی او که نه. مونځ داسې دی چې دا براه راز د الله تعالی سره رابطه ده، براه راز د الله تعالی سره خبرې دي. بلکې علما فرمایي که انسان قسم وخوري چې قسم مې د الله تعالی په ذات باندې دی چې اوس ما د الله تعالی سره خبرې وکړې او د خبرې نه یې کړي بلکې د 2 رکعته نفل کړی یا مونځ یې کړی، نو علما فرمایي چې دا انسان په دې باندې نه ګناهګارېږي په دې قسم، ځکه چې دا مونځ براه راز د الله تعالی سره د خبرو کولو کنیکشن دی او الله تعالی د غوښتلو براه راز غوښتلو ذریعه ده. نو لهذا الله تعالی د مونځ په ذریعه باندې غواړي خپل مونځونه سم کړي، خپلو مونځونو باندې توجه وکړئ. ډېر مسلمانان مونځونه نه کوي. ګوره دا مونځ نه دی، حدیث مبارک کې چې مونځ پوره د قیامت په ورځ راووت د هغه به نور اعمال هم پوره راوځي. اوس سوچ وکړه که مونځ نه کوې بس حاجتونه دې هم نه پوره کېږي. دا درته زه لیکلې خبره در کوم، که مونځ نه کوې حاجت دې نه پوره کېږي. الله تعالی به د باندې الله تعالی دې معافي وکړي، خو الله تعالی دغه رنګه زندګي به تېری، ټول عمر به دې په وظایفو کې تېر شي. نو مونځ اول ته زده کړه، مونځ شروع کړه، انشاءالله نور کارونه به الله تعالی خود به خود سموي. الله تعالی مو خوشحاله ساته، آباد لره. الله تعالی مو حاجتونه پوره کړه. الله تعالی دې موږ 15 وخته مونځ ګزار او جوړ کړي. جزاک الله.